بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زه یو ډیر سنجیده موضوع باندې خبرو ته راغلی یم. عموما زما والد صاحب چې دی زه د سوشل میډیا نه لرې ساتلی یم اوسه پورې. اوس چې کله زما په کور راله، زما په عزت راله او زما په پښتو راله، نو زه چې دی په دې معامله کې چې دی غلی نشم پاتې کېدی. نن یو انتهایی سنجیده موضوع باندې زه خبره کول غواړم چې په کم کې به تاسو لیدلی کاشف علي دا لاهور ته په 23 مئی 2021 باندې دا راغلی او زموږ کور ته زما والد صاحب سره دی یو لایو پروګرام هم کړی. دی کاشف علي سی چل کړی دی، هغې باره کې چې زه تاسو ته ایکسپلین کول غواړم. 23 مئی 2021 باندې دا سحر وختي زموږ کور ته راغلی دی. زموږ کور نه بار چې دی دا راغلی دی او دی یو ویډیو جوړه کړې ده چې داغه ویډیو باره کې چې دی تاسو به لیدلي چې پای کې ویلې شوي دي چې یاره دا جان حبیب کور دی او دې کې چې دی یو سړی راغلی دی بار نام د دې علاقې سړی دی او هغې نه دا کیمره باندې انټرویو اخلي لګیا دی او هغې نه تپوسونه کوي. نو هغه ورته وایي چې یاره دا څنګه چې یو د ګاډو شوروم نو دا یو د ښځو شوروم دی، دا جان حبیب کور او دلته چې دی یو چکله چلیږي او جان حبیب چې دی ښځې چلی. دا پوره یو باقاعده هغه سړي دا بیان ورکړی دی او دا بیان چې دی دا ناستی کاشف علي الف خان شیرپاو سره او دا هغې ته یې اورۍ لګیا دی او دی ویلي دي چې یاره دا ثبوتونه ما سره پراته دي او زه به دا ویډیوګانې چلوم. هغه ویډیو چې دی زه اوس تاسو ته چلول غواړم چې دی څه ویلي دي هغې کې او د هغې ویډیو نه پس دا ویډیو تاسو وګورئ او د هغه ویډیو نه پس زه تاسو ته د دې ویډیو حقیقت ویم چې دا ویډیو چا ریکارډ کړې وه، څنګه ریکارډ شوې وه او دې کې چې دی دا څوک انوالو دی. دا ویډیو تاسو لږ وګورئ. دا شیم نه د الف خان صاحب دی اس یو خور پورې خندا کوي، دی یو مور پورې خندا کوي او زه درته الف خان صاحب زه دا د په سکرین درته شو کوم د یو ویډیو ده د هغه ځای کس دی الف خان صاحب د څه ویلي دي دا د هر څه مخامخ دي. تاسو دا به تاسو وګورئ چې د هغه ځای کس ما ریسار کو، ما ورته وویل دا ویډیو ما سیف ایښې ده، ما ورته صرف دومره ووي چې دا څوک دی دا کس به الف خان صاحب صرف تاسو ته ښیم. بیا به انشاءالله زه به انشاءالله بیا تاسو ته زه وایم چې دا کس څوک دی او دا څه شی دی. ده وی ده نه ما صرف یو څو تپوسونه وکړو چې انسان نه ته ووایي ډېر ښه ډېره ده ډېر زبردست. دا دروازه چېرته کې ده؟ دا شنه دروازه دا د هغې کور دی، د جانبي کور دی. ښه دا شنه دروازه دی، دا شنه دروازه دا جانبي کور دی. ښه دا وګوره دې کس ما دلته تپوسونه وکړو خلکو چې یاره دا ښځو دلته کې د سره خپل هغه شوروم غوندې لکه څنګه د ګاډو رکاب شي دلته کې ټولې ښځې دي چې کوم دی چلی نو دا یې زه مخامخ د هغې ګیر ته ولاړ یم ورونه وامه خو سکروز یې رانه. دا د پښتون کار دی الف خان صاحب. دا ما مشره د دغه د تالیسټو ته یم سپورټران ته یم دا د خدای خو دې موږ داسې دغه نه وساتي. دا بړوا دي وي دې له راغلي وې بړوا دي وي دې له راغلي کوڅې مخې ته یې ولاړ دی. دا به دې ګېډ هم ورته نه کولاوي او دوی نه ما تپوس کړو دې کس نه وایم چاچا دا څنګه کس دی؟ ما ته وي دا زناکار دی، دا چکله چلی. دا ویډیو تاسو ولیده. دې کې چې دی که تاسو لیدلي کاشف علي قسم هم خوري لګیا دی او باقاعده وی لګیا دی چې یاره زه دا کس چې کم دی دا د اغزي علاقې کس دی او هغې نه چې دی ما دا تپوسونه کړي دي او هغې دا خبرې کړي دي کوم چې تاسو په خپله واورېده. او الف خان پې چې دی بیا دستخط هم وکړو چې او یاره دا صحیح وی لګیا دی، دا چې دی بړوا دی او دا چې دی دا ښځې چلی دلته او موږ د دې کور ته راغلي یو. دا اوس تاسو ولیده. اوس چې دی زه تاسو ته د دې حقیقت ښیم چې یاره دا ویډیو چې دی څنګه جوړه شوې ده او دا کس چې کم دا یادی لګیا دی چې د دې علاقې کس دی دا څوک دی. حالانکه د دې باره کې چې دی زما والد صاحب الرډي مخکې ویډیو کړې ده خو زه به نن زه تاسو ته ثبوت سره ښیم. دا تاسو ته اوس زه یو ویډیو چلوم، دا سی سی ټي وي فوټیج دی، دا لږ وګورئ او دې کې چې دی تاسو ته به چې دی ډېر شیزونه ښکاره شي. دا ویډیو تاسو ګورئ لګیا یې. دې کې چې دی دا گاډی راغی، دا هغه وین دی، هغه ډبه ده په کم کې چې کاشف علي او ورسره چې کم دا ملګري دي هغه راغلي دي. دا کاشف علي چې دی د ګاډي نه کوز شوی دی، تاسو ګورئ لګیا دا د دې حالات واقعات جایزه اخلي لګیا دی، اخوا دې خوا ګوري لګیا دی چې کله یې ولیده چې او حالات سازګار دي. دا د ګاډي نه چې دی باچا راکوسو
دا باچا چې دی هغه کس دی کم به چې دا استعمالي دلته ریکارډینګ دپاره او کم ته چې ویلي دي چې دا د دې علاقې کس دی دا د علاقې کس نه دی دا هم دې سرې راغلی کم تاسو اوس په ګاډي نه کوزېدو باندې ولیدو او دا باچا چې دی دا د دې تره دی دا پلوسۍ والا چې څومره خلک ګوري لګیا دي هغو به دا کس پیژني چې دا باچا څوک دی دا باچا اوس راغلی دی دا کاشف ګوري لګیا دا چې دی د علاقې جایزه اخلي ګوري لګیا دی چې یاره څوک را څوک خوشتنه ویډیو دپاره ماحول سیټ دی نو دا دی اوس دا دی باچا برابرۍ لګیا دی دا یې ودرولو دا کاشف او باچا مخامخ ودرېدو دا اوس زموږ د کور مخې ده جي دا دی کاشف ودرېدو ویډیو جوړی لګیا دی یو ریکارډینګ کوي لګیا دی دا به اصل کې دوه ریکارډینګز کوي یو ریکارډینګ یې وکړو دا چې کله وکړي نو بیا هغه ګوري لګیا دی چې یاره کومه ویډیو جوړیږي لګیا ده دا اوس یو ویډیو ریکارډ کوي لګیا دی تاسو ته ګورئ لګیا دی دا کاشف علي ورته کیمره نیولې ده او باچا ورته خبرې کوي لګیا دی دا تاسو ته ښکاري لګیا دی کاشف علي ویډیو ریکارډینګ کوي او مخامخ ورته باچا ولاړ دی دا باچا چې د اوس تاسو لیدو لږ ساعت مخکې همدې ګاډي نه یې راکوشو اوس دا ریکارډینګ یې وکړو اوس به دا دوباره یو ځل بیا ریکارډینګ کوي د دې دپاره چې یاره کیدای شي کم یو دواړو کې چې کم صحیح ریکارډینګ شوی هغه به دا چلی دا یې اوس دا ګیټ سره نږدې کو زموږ ګیټ سره شین ګیټ چې یادوي او دا یې چې دی اوس دوباره ریکارډینګ شروع کو دا اوس هغه ویډیو دا کم کې چې دا لګیا دی چې یاره دا چکله خانه ده او دلته چې دی ښځو شوروم دی او دا جان حبیب چې دی بړوا دی او دا کار کوي لګیا دی دا د ویډیو ریکارډینګ کوي لګیا دی دا به اوس تاسو ګورئ لګیا یې چې اوس همدا څنګه د دې ریکارډینګ ختم شي نو دا باچا چېرته ځي لګیا دی دا دی چې ریکارډینګ ختم شو دا کاشف علي واپس راغی دا به اوس دې ګاډي کې کینی او دا ویډیو ځان سره دوباره چلی چې یاره دې کې دواړو کې کم یو صحیح ریکارډینګ شوی دی نه دی شوی دا کنفرم کولو دپاره او باچا صاحب چې دی خیال هم دی ورته هغه ټوپۍ باندې لاس وی لګیا دی او تاویږي را تاویږي چې یاره مشن هم کمپلیټ کو او بس د خیره اوس چې دی دا جان حبیب چې دی مکمل طور باندې مونږه بدنامولو ته چې دی تیار کو دا تاسو ولیده تاسو ولیده د کم قسم ګټیا الفاظ څومره نیچ الفاظ د استعمال کړي دي هغه یو کس لګیایي چې یاره ثبوتونه دا واضح ثبوت دی د دې باره کې دی اوس څه خیال دی دا خو سره د ثبوته ما پیش کړه درته چې دا دومره ګټیا دومره نیچ انسان دی چې یاره یو خپل هغه خبره ثابتولو دپاره چې یاره دا کس غلط انسان دی دا ما باندې غلط الزامات لګیا د هغې دپاره چې دی دا الټا د هغې د کور بېعزتي دې طریقې سره کوي دا پښتون داسي دا پښتون معیار چې دی د پښتونولۍ معیار اوس دې ته پاتې شو مونږ چې کم اختلافات وي هغه به اوس دې حده پورې دغه کوو چې یاره زه به په خوږه کې راځم او بیا به تا په خوږه کې دې طریقې سره وم د پښتنو خو یو دومره عظیم هیسټري پاتې شوې ده چې یاره پښتون که په دشمنۍ کې وي هغه چېرته هم د دشمنۍ کې هم په زنانه باندې او په ماشوم باندې چېرته هم ډز نه کوي او ته راځې او ډایرکټ چې دی خور او مور ته ما ته لګیا وې که نه دی کچرو نه بار چې زما خور یادېږي زما مور یادېږي نو دا خور او دا مور او دا ښځه چې زما دلته په دې کور کې اوسېږي دا ښځې نه دي د دوی څه عزت نشته ستا خور او مور چېرته دومره سپکه یاده شوې ده ته ما ته یو ویډیو کې وښایه چې په کم کې چې دی ستا خور ستا مور چې دی جان حبیب دومره سپکه یاده کړي کم الفاظ چې تا استعمال کړي دي پښتون صرف دې ته نه وایي چې ته پښتو وی لګې او ته پښتون یې پښتون یو د بهادرۍ یو د غیرت یو د جرت نوم دی چې تا کې دا شیزونه نه غیرت در کې نه نو ته پښتون نشي کېدی او دا کم کار چې تا کړی دی دا یو د پښتنو کار نه دی دا انتهایی بغیرته انسان کار دی پوتونو په دې خلکو چې دا ښځو دلته کې د سره خپل هغه شوروم غوندې لکه څنګه د ګاډو رکاب شي دلته کې ټولې ښځې دي چې کوم دی چلی نو دا یې زه مخامخ د هغې ګیر ته ولاړ یم ورونه وامه خو څه کروز رایه الف خان شیرپاو او کاشف علي دا ناست دي خپلو کې او ویډیو چلی لګیا دي او وایي دا د دې کور دی دا راغلی دی او دا یو لاروی سړی دی د هغه نه اوس به زه تاسو ته هغه سړی ښیم چې هغه دی په پلوسی کې چې څومره کسان دي هغه دی هغه وپېژني چې هغه څوک دی بس ډېر لنډ کار دی
چې په پلوسه کې دا سړی څوک پیژني که پیژني دا بیا هماغه سړی دی. زه درته ښیم چې دغه سړی څوک دی. دا دی باچا خان. اوس دا څوک و خبرې اوس درته ښیم ولګوه هماغه سړی غرق شوی. دا شی لرې که دا ګنجی دی دا ټوپۍ والا. دا شی لرې که دا ګنجی دی دا ټوپۍ والا. خیر دی. خبر یې د دې په حیا باندې څه پروګرام نشته. دا د دې تره دی باچا پلوسی والا که څوک زما آواز اوري دا باچا مو کتو دا یې ودرولی دی او د ګاډي نه راکوز کړی ویل جان حبیب کور ته ویډیو که دا وګوره الف خان ته وګوره. او زه ډېر خفه شوم. الله پښتانه وساته. داسې پښتانه وایه چې تره له دا سپېړه ټوپۍ دی وکړه دا د کاشف علي تره دی دا ټوپۍ والا. دا رورو له دا وراره په ګنجي سره له ټکم ورکوي. نو دې بې غیرته نه دا کار اخیستی دی چې زما کور ته یعنې چې د یو سړي په کور کې دومره عزت نه وي هغه خپل تره ته دومره او ترې راوستی دی او دلته مخې ته وویل لاروی دی. دې بې غیرته ته اوس دا ووایه دا راوړه ترې راوله. دې بې غیرته دا ووایه چې دا څوک و دا سړی دا چې تا ته ویل چکله چلی دا څوک و دا واور دا دی دا ټوپۍ والا. دا ټوپۍ والا دی دا باچا خان کاشف علي پلار تره کاشف علي تره پلوسی والا وګورئ دا هغه بې غیرته دی. وچلوه ویډیو.
ما دلته تپوسونه وکړو خلک وایي چې یاره دا ښځې دلته کې د سره خپل هغه دی شوروم غوندې لکه څنګه د ګاډو رکاب شي دلته کې ټولې ښځې دي چې کوم دی چلی نو دا یې زه مخامخ د هغې ګېټ ته ولاړ یم ورونه وامه خو سکروز رایه نه دلته تپوسونه وکړو خلک وایي چې یاره دا ښځې دلته کې د سره خپل هغه دی شوروم غوندې لکه څنګه د ګاډو رکاب شي دلته کې ټولې ښځې دي چې کوم دی چلی نو دا یې زه مخامخ د هغې ګېټ ته ولاړ یم ورونه وامه خو سکروز رایه نه زما کور ته راغلی وې ما خو در باندې الله دې معافي راکړي الله مې د لویه کې نه راولي زما د اوسه سهار چې کوم دال ساګ ناشته وه هغه وشوه بیا ماسخوتن راغلی بیا چې څه زما د اوسه کېده غریبي وه هغه وشو نو سالمه سهار چې راغلی زما کور ته نو زه اوږدوم او تا مخ ودرولو چې دا ووایه نو لعنت دې شي ستا په هغه پلار بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو امید ساتم چې ټیک ټاک به الله خوشحاله او آباد او قدرمن ساتم او زه د الف خان صاحب زه د دا د پسکن ته شو کوم د یو ویډیو ده چې د هغه ځکه سماري سار کو ما ورته دا ویډیو ما سیف کړی دا ما ورته صرف دومره ګوره وتا دا څوک دی دا ګوره وتا الف خان صاحب ان شاء الله ان شاء الله بیا تاسو ته وایم چې دا کس څوک دی او دا څه شی دی دوی د ما صرف یو څو تاسو نو کو دا دروازه چیرته کېده دا لري کور دی دا جانبي کور دی ها دا شنه دروازه دی دا شنه دروازه دا جانبي کور دی ها دا وګوره دې کس موبایل څنګه لري نیسی تپوسونه وکړو خلک وایي چې یاره دا ښځې دلته کې د سره خپل هغه دی شوروم غوندې لکه څنګه د ګاډو رکاب شي دلته کې ټولې ښځې دي چې کوم دی چلی نو دا یې زه مخامخ د هغې ګېټ ته ولاړ یم ورونه وامه خو سکروز رایه نه دا د پښتون کار دی الف خان صاحب دا مشره د دغه د تالیسټو ته هم سپورټران ته هم دا د خدای خو دې موږ داسې دغه نو ساتي دا بړوا دی وی دی لراغلی وی بړوا دی وی دی لراغلی کوسې مخ ته ولاړ دی دا به دې د مورته نه ګلاوي او دې نه ما تاسو کو دې کس نه چاچا څنګه کسته ما ته وی دا زناکار دی دا چکله چلی دا الف خان صاحب زبا دا وایم دی علي شاه بس شوی دی کنه په خبره کې دي 400 کې ثوابه دي مردان کوته څومره زینو خنه خدای دې تبا کا الف خان چرسو چې لمسک په غرمه کې بیا ګډي وډي وایي الف خان خدای دې تبا کا ته مخامخ ناس دی هغه په 400 کې او ته څومره زګونه وخم په مردان کې او ته څومره زګونه وخم په نوخار کې او ته څومره زګونه وخم په ثوابه کې او ته څومره زګونه وخم په پیښور کې او ته څومره زګونه وخم تا نه یو 400 دی والا تاسو نو کو الف خان کاشف یو مردانی تا نه تاسو نو کو یو ثوابي وال تا نه تاسو نو کو چې راشي ما دا چکلی وخه په کم ځای کې دي او بے غیرتو کدا چکلی واقعي په دغه 400 کې شتا او دا څنګه چې کاشف وای لګیا دی او چې څنګه کاشف وای چې په مردان کې شتا او څنګه چې کاشف وای په ثوابي کې شتا او څنګه چې کاشف وای په پیښور کې شتا نو بے غیرت پیښور کې خود ته موسیقي کاشف علي او په 400 کې بے غیرت دوه ته مخامخ ناشته تا ته په 400 وال کسي بے غیرت ښکاری تا ته په پیښوري د سي بے غیرت ښکاری تا ته مردانی د سي بے غیرت ښکاری او بیا ما ته وګوره ما ته زه د دې ځین روان شوم اوس مې د تو خو چې هغه دمه پسې په کور ته ورالم دا زما کارو دا غشتې دمه چې د پښتو معاشره تباہ برباد کړل دې پسې په کور ورالم هغه هم درته ښکار کړ دا کاشف علي ته 400 کې دا شي کیږي په مردان کې دا شي کیږي په ثوابي کې دا شي کیږي او په پیښور کې دا شي کیږي په نو تاسو سره خدا زګونه جوخت یو نه خو ورشه کنه په یو خو چا په واجو